کوز دیر ته تلدنځي بره ټکنۍ کې د الخلیج پلایي تنظیم بریمکي لخوا جوړ شوي انتظارګاه پرانیسته شوې ده چېرته چې به بریمکي سیا ورغړ په شمول نورو غرایزو سیمو ته تلونکې زنانه په پرده کې ناسته کوي مولانا نظام الدین د نور ظاهر غلام ظاهر مولانا ریاض الله په شمول نور ګڼ شمېر کسانو په موجودګۍ کې د پیتې په کټ کولو د انتظارګاه پرانیسته کړې ده په دې کې چا مالي تعاون کړی دی چا ځمکه ورکړله چا د دې لپاره دعا کړله الله پاک دا قبول او منظور کړي او دغه ټولو خلکو له دنیا او د آخرت ښېګڼې خوشحالۍ عزتونه برکت وله ورکړي حلاله روزي فراخه رزق وله ورکړي او د آخرت ژوند الله پاک د ټولو ښایسته کړي برحمتک یا د انتظارګاه په هکله د الخلیج پلاهي تنظیم رحمان ګل اعظم خان په نمایندګۍ نور ظاهر او غلام طاهر وینا وه زه د خپلو ورسیز بایانو په سعودي عرب کې په دوبۍ کې څومره وروڼه دي د هغوی زه شکریا در کوم زموږ تنظیم کوم نوم چې دی الخلیج پلاهي تنظیم برنګۍ نوم یې دی او دوی زموږ سره په دې کې غټ حمایت وکړو بیا خاص کر زه د سعودي وروڼه چې دي هغه زموږ سره غټ چانده به لیکل دا غټ هغه یې زموږ سره وکړو دا چا چې دا ځای ورکړی د هغوی شکریا ادا کوم او دا خو په اصل کې زموږ د MPF د مینه کار وکړو خو هغوی د دې نه لږ ډله وکړه پیسې پرې ورنه کړې هغه یې ورنه کړو زموږ څونه ملګري چې مسافر وو هغوی په مدد سره موږ دا انتظارګاه جوړه کړه دا د شلو پنځوستو کالونه یو منصوبه وه په دې باندې ډېرو خلکو خپل وس کړی دی هر یو سیاسي لیډر په وس کړی دی خو د ځمکې د وجې نه دا کیسه پاتې وو دا زموږ د ټول قوم یو کونسل ته نه چې دا د تورمنګه پورې د ټولې علاقې ته یو ډېره غټه مسله وه بیا پروردګار باچا هغه کار بعید نه واغستو چې یاره دوی یو قرباني وکړه او ما ته وویل چې یاره بلکل ته چې ما ورته دا خبره وکړه چې یاره دا ټول دی دا ستاسو دی خو دا لږ ځای پکې دې موږ ورکړئ دوی دوی د الله عزت نصیب کړي دوی وایي چې یاره ټیک ته دا نور هر څه زموږ پوره دي او دا یو ځای پکې موږ د خپلو مړو لپاره ورکوو سعودي پورې د دوبۍ پورې چې څومره مسافر وو دې قوم چې په دې کې کم تعاون کړی دی د دې قوم د دې وجې خو د خدای ورکړي خو په دې د انتظارګاه جوړښت دپاره هسې ځمکه ورکوونکي مولانا ریاض الله زیاته کړې ده الله رب العالمین په خپل کلام کې فرمایي چې تاسو د یو بل سره په نیکو کې مدد وکړئ او په برایو او په بدو کې د یو بل نه چې دی نو لرې اوسېږئ مدد مه کوئ څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې د دې زنانو دپاره او د دې خلکو دپاره د انتظارګاه یو ضرورت و خو الله رب العالمین رحم وکړو زموږ دلته دا ځمکه وه دا مونږه د فی سبیل الله چې ورکړه نو دا د دې زموږ د دې زنانو د لوبټې د هغوی د پړونې د هغې د حیا او د عزت یو ډېر لوی کار و چې هغوی په امن کې کښېني په پرده کې کښېني بعضې کسانو شکایت کړی و چې دلته زنانه ګډې وډې ناست دي نو یو مشر مونږ له راغی خو په هغه باندې مونږ اعتماد وکړو مونږ وایي چې دې به دا کار کولی شي نو هغه ته مونږ د دې ځمکې چې دی نو ښه وکړه او الله رب العالمین دې په هغوی رحم وکړي د هغوی نظم و ضبط ته زه خراج تحسین پیش کوم چې ډېر په بهترینه طریقه باندې هغوی یو بل سره مدد او مرسته وکړه او ډېر په لږ وخت کې یو ډېر لوی بلډینګ چې دی نو هغوی ودرهو او زموږ د دې زنانو د حیا او د عزت او د فردي ډېر لوی خیال یې وساتو دا زموږ د معاشرې هم چې دی نو یو ډېر لوی خیر دی د هغې دپاره ترقۍ یو ذریعه ده او زموږ د ملک د بقا دپاره هم چې دی نو یو ډېر لوی خیر ذریعه ده الله رب العالمین نه زه سوال کوم چې الله رب العالمین دې زموږ دا ځای آباد لري د دې سره موږ یو بل تعاون هم کولی شو چې په دې ګاونډ کې زموږ د ډاکټر پبلیک سکول دی هغې نه به چې موږ دې له اوبه هم ورکولی شو نه څه ضروریات دي هغه موږ دې ته چې دی نو فراهم کولی شو څه مسله راځي نو دلته موږ ته راتلی شي او موږ هغه مسلې انشاءالله دا چې دی نو دا ختمولی شو د بریمکي ټکنۍ د ګاډو دې سټاپ کې زنانه مسافر د ګاډو په انتظار د تکلیف سره مخ وو چې د انتظارګاه جوړښت سره به ختم شي انتظارګاه په خوا کې اباسین مارکیټ هم د سوداګانو اخیستو دپاره په استعمال کې راتلی شي محمد اسرار خیبر نیوز ټکنۍ کوزدیر